براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سورة توبہ دیتا براءتم وی ذکر بدی کہ براءت تے براءة من الله او توبہ پکی دا مومنانو توبہ قبول شو تبوک نہ پاتی شو. سورت مدنی دے مصحف کے نحم و نزول کے 113 پس سورت مائدین نازل دے آغا 112 دا 13 دے. دی سورت گن نمون نورمش سورہ توبہ، سورہ برات، سورت فازحہ شرمون کے منافقان شرمئی، مخزیہ دام دا شرمولو پمانا مخزیم برتوئی، دارنگ سورت حفارہ کنستلو والا زرون را کنئی زرون حالونه ورکه معلوم کړي د منافقانو. دا سی ګڼ نمونه د دې صورت. دعوت صورت یا القتال فی سبیل الله ده یا تحزیز فی القتال. تحزیز فی القتال په دې صورت کې په قتال باندې تیزی ورکي. مخکې قتال او دلته تحزیز شو. تحزیز فی القتال. نو صورت کې به تحزیزات ډیری په قتال باندې دلته. ربط مناسبت مخ کې قوانین د جهاد بیان شنو دلته اعلان جهاد ده. یا مخ کې د غزواتونه د یوې غزوې د بدر تذکره و دلته د بلې د حنین او تبوک تذکره ده. یا مخکې تقسیم د غنائم او دلته تقسیم د صدقات او د مصارف او د هغې صدقات هم تقسیمول غواړي په دې طریقه. یا مخکی وعیدو لهم استطاعتم تیارے ہو کے دلتوی منافقان د جهاد تیارے نه کوي انو نیت اراده لري دا برایش. یا مخکی نفی د علم غیب شویو پس 60 آیات کی شپیتم آیات کی نفی د علم غیبو امت ویلیو لا تعلمونهم اللہ یعلمهم. نو دی صورت کے نفی د علم غیب با د پیغمبر او د امت دواړو نو کی 101 کی. اسمی ربط مخ کے انفال پوری شیو چه وعاتنا انفالا من عندك وآتنا انفالا من عندك وتوفيق التوبة إليك وتوفيق التوبة إليك والبراءة من الكفار والمشركين. انفال را د خپل طرف نه راکې توفیق د توبې راکې او د مشرکین او کافرونو د برات توفیق راکې. خصوصیات دا صورت ممتاز ہے اعلان برات براءۃ من اللہ. دارنگ تفصیلی قبائح د منافقانو دا سی بل صورت کی نشت. بیان د غار سور د پیغمبر غار سور کی کېدل په سفر د هجرت کی. تذکرہ د مسجد زرار په صورت کی. غزوه تبوک دا د دې خصوصیت ته بل صورت کې دا تفصیل نشته. صورت کې رد په احبار او رهبانو باندې. صورت کې مدح د صحابه کرامو مدح بیان شوی.
چونکه صورت کې برات د کفارو نه دی او شروع برات من الله دا، نو دیو جنا تسمیه سر کې نه دروړي، ځکه تسمیه سره د الله رحمت متوجی کیږي او دلته خو براعت ته دیو جنا تسمیه نشته. بسم الله سر کې عوامو کې مشهور زورور صورت ته خزی وی ځکه پزان بسم الله نه پرې نه غلطی خبرې دې کې براعت ته. یا دعوا چې مصحف عثماني کې کله چې مصحف تیارېده نو په نورو صورتونو باندې بسم الله او په براعت باندې د نبی علیہ السلام د طرف نه ولی کله شه ناوی د نبی علیہ السلام په اتباع کې بدینه د لیکلې بس نه قلې نو زکا صحابه ځان نکار نکو برات باندې بسم الله د پیغمبر کاتب نه ولی کله چې کوم ځای کې لیکل پراتو د قران نو دای بیا وجه دادا چې ولی نشته نو د توجیه وکړه چې برات من الله د کې اعلان برات ته او بسم الله سره د الله رحمت متوجی کیږي نو براعت او رحمت د یو بل تضاد ذکر نک د دې وجنه مسله اوس د فقہی چې په دې بسم الله نوی لیکي اعوذ بالله بی سر نه چې شروع کی نو ځکه دلته تسمیه نشته. تقسیم د دې صورت دا صورت سلوری سے ده اول ایسا 28 آیاتونه پدې کې بیان د مشرکان او ایسرا حکم د قتال. دویم ایسا 29 نه 37 پورې پدې کې بیان د اهل کتاب او غیسر د قتال حکم. دریم ایسا کې 38 نه 99 پورې بیان د منافقانو او د ای اقسام او غیت زجرون او قبایح. او سلورم ایسا بیا دا سلم آیات نا آخره پورې پای کې بیان د مؤمنانو. سلوری سیدی او د سلور ډلو بیان دی ورکی. اول ایسا کې بیان د مشرکینو دی نو بیا د مشرکین په قتال کې په جنگ او قتال کې د حکم په اعتبار سلوری سی کړي سلور قسمه کړي. بیا د مشرکین سلور قسمه دي او دا غي سر د قتال حکم سره یو معاهدین بالعهود المؤقت، دویم غیر موقت، دریم محاربین او سلورم مستامنین. یو غدي معاهدین دي معاهدین نه معاهدین چې معاهده وسره شوی ده او غیر موقت هغه وعده وسره موقت نه و ټیم نو معلوم بس مطلق وعده ده. نو دای حکم دویم آیات کې وی فسیحوا فی الارض 4 اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله. ایله سلور میاشتې مهلت شو. سلور میاشتو کې اسلام دی یا معاهده ختمه د جهاد او یا صلح ده چې د اسلام د ریاست دلاندې اوسه د اقلیت په طور. دویم معاهدین بالعهود المؤقت، وخت مقرر مثلا د کال د پاره معاهده وسره شوی دا هغه کال کې مثلا 15 شپږ تیری شوي د میاشت ناغه باقی و سره پوره کې. ادې سلورم آیات کې وی الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. دې سره د معاهده سره تورسي. او دریم قسم محاربینو چې فی الحال حالت جنگ کی دی لکه مکی والا. واذان من الله ورسوله ناغا دریم آیات ابتدا کې وی واذان من الله ورسوله للناس یوم الحج الاکبر ان الله بری من المشرکین ورسوله. دوی سره اعلان جنگ. او سلورم اړه مستامنین امن اغسته. امن دو مطلب دی. یو خدا دے
چې ستا ملک ته په امن راغلی لکه نن سبا په ویزه باندې راشي پاسپورټ او ویزه راشي دا مستامنی او یا مستامنین هغه دي چې د اسلام د ریاست سره سلو کړه او د هغوی د نظام د لاندې چلی اقلیت نو دغه خلق دی نو د دې حکم د شپږم کې آیا بیان کړی دی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ نو دا سلور قسمه د دې مشرکینو دای احکام اول برات من الله دا اعلان براعت د مشرکینو نه برات من الله اعلان د بیزاری ده د الله د طرف نه و رسول او د رسول له طرف نه ال الذین کسانو سره کسانو تعهدت من المشرکین چې تاسو سره وعده کړی د مشرکانو نه مشرکانو کوم وعده شوی د ایت برات ته نورستو خوې چې وعده نه ماته نو ای سر د وعده سر ته ورسی دلته به ټکه وې چې برات من الله و رسول الذین عاهدتم ثم نقصوا وعده ماته کړی دا نه ته اعلان برات وعده ماته کړی اعلان د بیزاری د الله او د رسول طرف نه کسانو دا چې تاسو سره وعده کړی د خو ماته کړی د من المشرکین د مشرکانو نه وعده ماته دا نو دې ته اعلان دی فسیحو پس ورتو یو ګرځي فل ارض زمکه کې 14 اشهر سلور میاشت آزاد سلور میاشت مهلت یا خو دې دوران کې ایمان راوړی او یا دادا چې بس جنگ ته تیار شي وجدا اشهر الحرم کنه د شوال نه محرمه پورې دا ټیم دغه وخت دینه بعد به اعلان والمو پیش انکم بشکتا چی غیر معجز الله نیه بچ کیدون کې د الله نه په مقابله کې الله نه بچ کې دی نشه زور اور کې دی نشه وان الله بشک الله مخزل کافرین رسوا کون کې د کافر ولرا الله به عزت کی واذان من الله ورسوله دغه اغا معاهدین بالوحود غیر موقت یو خې ټیم نو معلوم د مداوه جماعت کړي دي نو سلور میاشتې اشهر الحرم د ختمېدو نه بعد به بیا دوی سره اعلان او دویم قسم دی هغه محاربین نو اذان من الله اعلان دی من الله د الله طرف نو رسول د رسول د طرف نه اعلان ناسه خلق ته یوم الحج الاکبر پرز د حج اکبر یعنی د حج پرز حج اکبر عرفه ورځ یا یوم النحر ورځ خو حج اکبر نه مراد حج دی حج اکبر ځکه حج اصغر بیا هغه عمره ته وای بعضو خلکو عوامو کې دا مشهور ده چې حج اکبر هغه حج ته وای چې جمعه راشي عرفه د جمعې په ورځ راشي دا حج اکبر دی وای ځکه د نبی علیه السلام حج شو نو هغه حج اکبر د عرفه د جمعې په ورځ راغلی وه مو یاو مشابهت د وجه نه خبره ده چې راشي پیغمبر حج سره مشابه شو خو لیکن حج اکبر قرآن کې حج اکبر دی حج ته ویل شوی هر حج چې دی حج اکبر دی او هر عمره د حج اصغری په دې اعتبار چې ان الله بشک الله بریون بیزار دی اعلان دار الله بیزار دی من المشرکین د مشرکانو نه او رسوله او رسول د الله بیزار دی دا سره ان الله بریء ورسوله الله او د الله رسول بیزار دی من المشرکین وین تبتم کو چری توبه مو استفو خیر لکم دا د لغوره ده وین تولیتم کو وړې دین فالو په شنکم بشکتا سو غیر معجز الله نشه بچ کیدون کې د الله نظم کې وبشر الذین او زیر ورکاینی خبر ورکا کسانو تکفرو چې کفر کړي د بیا عذاب الیم په عذاب درناک بشر دا عذاب بشارت نی او خوشخبری نی خودلته دا بشارت په طریقه د تحکم وي تحکم ویل کېږي بطور مذاق خندا ور پورې کوي الا الذين اتوا من المشركين دا معاهدین بالوحود المؤقت چې نیټردار لوز وسره شوی دی د لوز پاغه شپو ورځو کې لا وخت باقی دی نو الا الذين مگر کسان عاهدتم چې تاسو معاهده وسر کړی د من المشرکین مشرکانو نه او ثم لم ينقصوكم شيئا او کمه نه کړی تاسو سره په دی واده کې
ولم یظاهروا علیکم او نه امداد کړي بل چا سره ستاسو خلاف چاله تعاونم نه دی ورکړي نو فاتم الیهم عهدهم پوره کې دوی سره دی هغه موده دا بنو زمرا او بنو کنانا دو قبیله وي الی مدت خپل مودې پورې دوی ټیم پوره کی ان الله بشک الله يحب المتقین وخی متقیان چې بیلوزی نه کوي فاذن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین داغه اولنې قسم یادای هغه اولنې قسم چې ای سره معاهده شوی ده خو موقته نه ده او خلاف ورزي کړی ده یا حربیان دي نو کله چې تیر شي اشهر الحرم میاشت عزت منه تیر شي سلور میاشت نو فاقتلوا المشرکین سلور دلته اشهر الحرم سلور وانه نه دي ښه اشهر الحرم کم دي ذوالقعده ذوالحجه محرم 3 دی اصل کې خدا شوال ته مخې ته نو دا سلور په دې شو ورنه اشهر الحرم والا عزتمنه میاش خو رجب کې بل راځي دا دغه سلور یادې نو یو پکې اشهر الحرم نه ده خدا خو چون کې ورپسې متصل اشهر الحرم راتلې دی وجنه بس دینه پس بیا ګور نو شوال ذوالقعده ذوالحجه محرم نو شوال پکې سده اشهر الحرم نه ده او سلور میاشتې کله چې تیر شي عزتمنه میاشتې اسلور نو فقط المشرکین وجر مشرکان کم مشرکان دا حربیان یادی او غواده چې ماته کړی دا حیث وجدتم چرتم چې به وموندل وخذوم ویني سي وحصروهم بند کې قید کې واچي وقدوا لهم كل مرصد او کینه دوی ته په هر مورچه کې پاین تابو نو کو توبه وست واقام صلا په بندي د مانځو کړه ورکه زکات فخلوا سبيلهم نو کولو کې پرې د دیلار بیا پرې ولی خلو سبیلهم بیا د دی مال او جان څه شو محفوظ شو د اسلام د وجه ان الله بشک الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی وینا حد من المشرکین دا مستامنین امن اغسته دی نو دي ته بس نه وای کچرته او تند مشکاو نه استجاره کا امن اغسیتان فاجر همن ورکا حتا اسما کلام الله چې وری د الله کلام ثم ابلهم امنا بیا ورسوي د خپل زید امن تا سرحد د ذمہ داری ده په ویزا راغې نو دل امن او امان ورکول دا د ریاست ذمہ داری ده تر دې په خپل سرحد ته واپس رسیدلی نی وای دا زکا دا ذالک دا بینهم د دیوجه قوم دا قوم د لا علمون نه پویګنو پرې د چې په اسلامی ریاست کې قرآن ووري او اسلامی بهار او د اسلام نظام وګوري کې دې شي متاثر شي کیف یکون للمشرکین خدا غره هغه یادې زمونږ دې کې خونه متاثر کی دغه چې زمونږ دې کې خدای نه بدتر حالات دي سم متاثر شي کیف یکون للمشرکین عهد عند الله ورسوله دا تهزیزات دي په قتال درې سلور قسمونه بیان کړل نو تهزیزات ور کوي تیزی ور کوي په جهاد او د یو سلور موانعو جواب کوي سلور موانی دی جهاد پلار کې نو داغه جوابونه کوي وسوسې دي کیف یکون للمشرکین عند الله اول معنی دي سره مونږ لوزونه کړی نو څنګه وسره جنگ وکړو وی غلوز مړه بس الله پنيز لوز نه ده دی پلوس پابند نه دي کیف یکون للمشرکین سرنګ بی پاسداری کول مشرکانو سره عهد د معاهده وجدا د غدر کړي ده کنه دلته مشرکانو سره د معاهده پاس وی نشي کېده ولی غدر کړي ده دا مطلب نه چې معاهده وکړن معاهده پروا منه معاهده به پابند ده خداغه مشرکین یادای چې کم معاهده ما تکړه ده نو سرنګ به پورا کول د واده مشرکانو سره عند الله د الله پنيز و عند رسول او پنيز د رسول الا الذين سوا دا کسانو احتم چې تاسو سره وعده کړی د مسجد الحرام او مسجد حرام کې د وادي پابندي نو فمستقامو سو پوری چې پابندي لکم تاسو نو فاستقیموا الیهم تاسو هم دي سره پابندو سه پلوز چې کله پابندي نو بیا پابندي تم دا مخکینه غیادای چې پابند نه ان الله بشک الله يحب المتقین وخی متقیان چې بیلوزی نه کوي کیف یظهروا علیکم ولا يرقبوا فیکم الا ولا ذمه دام تحزیز دے کیفا دلتم مغا فعل حذف دے کیف یکون لهم دلتم کیف یکون لهم عهد سرنگ بی دوی سرا پورا کول دوا دے وَيَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ
که دوی غالب شي په تاسو نو لا یرقبو فیکم نګوري ستاسو په حق لبیا الا نه خپل ولی ته ولا ذمه او نه لوستا بیا نه خپل ولی پیژني او نه بیا لوز اماتی خپل ولی پام نه کوي نو داسې خلکو سره محادثه سرته ورځي او یرزونکم بیافواههم خوشحالی تاسو صرف په خلو په ظاهر احد سره په خولې وعدو کی تاسو خوشحاله کی وتابا قلوبهم انکار کوي زړه د معاهدې پابند نه دی واکثرهم اکثر فاسقون فاسقان من بیلوزه دي او اشترو بآیات الله غوره کړی دی دوی د الله په احکامو باندې د الله دین او احکام مقابله کې غوره کړی دا ثمنا قلیلا دنیا معمولی نو فصدوا عن سبیلی بن شوي د الله د لارې نه یا بندی خلق د الله د لارې نه انهم بشک دوی ساما کانوا یعملون بد عمل کوي او لا یرقبون فی مؤمن دی لحاظ نه کوي نه ګوري فی مؤمن د مؤمن باره کې الا نه د خپلوی ولا ذمه نه د ذمهدارۍ او لوز اولئک دا کسان هم المعتدون دي د حد نه تېرېدونکي دي دا وجوهات وایي ښه وجه وی د دې سره د قتال دا وجه شروع کړي دي ګڼې اولئک هم المعتدون فإن تابوا ترغیب توبې ته توبه ویسته معاف فإن تابوا کو توبه ویسته واقاموا الصلاة پابندي د مانځه وکړه واتوا زکات زکات ورکو فإخوانکم فی الدین نو دا امرونه دي بیا په دین کې رورولي دینی رااله ونفصل الآیات په تفصیل سره الله وی بیانو احکام لقوم د اقوام د پاره علمونه چې پوي وإن نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم کچرتا ان نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم کچره دوی ما تی خپل لوزونه قسمونه پس د وعدونه وطعنوا فی دینکم او لان تان لګولی ستاسو په دین لان تانو لګاو وعده ماتی کړي دي نو تقدیر د عبارت ته فهم ائمه الکفر دا ائمه الکفر دی بیا ان نکسوا ایمانهم من بعدهم وطعنوا فی دینکم نو فهم ائمه الکفر دا ائمه الکفر شو او دای د پاره حکم دار چې فقاتلو په جنگو کې ائمه الکفر امامانو د کفر سره مشرانو د کفر سره انهم بشک دوی چی لا ایمان لهم نشتره قسمونه معتبر د دوی لوزونه معتبر د دوی لالم دې د پاره انتهون چې منی شي په دې قتال سره منی شي انده کې بیا لان تان کفر نه کوي الا تقاتلون ول تاسو جنگ نه کوي قوم سره نه کسو ایمانم چې مات کړي دي خپل لوزونه وهم او قسم کړي دي به اخراج الرسول په وستلو د پیغمبر د کلینا وهم بدؤکم او دوی اول شروع کړي دا تاسو سره وهم بدؤکم دوی شروع کړي دا د جنگ اول مرتين اول ځل شروع دی وکړه تاسو نه کړي ځکه شروع کړي وا چې دمکی را لګلې وکنه مدینه ته چړې کو او بیا دا سریه چې شوی نو در اصل شروع اول دوی وکړه یو ځای بل ځای جاسوسان راوالو ډلې را والا مدینه حالات معلوم کنه شروع ابتدا دوی کړي اتخشون ما تاسو یریږي دوی نه فالله حق الله ډیر لایق دی ان تخشو چې تاسو ته یریږي ان کنتم مؤمنین ځکه چې تاسو مؤمنان یې نو قاتلوهم بیا امر په قتال او فائدې د قتال خی وقاتلوهم جنگ کوي دوی سره واجب الله سزا ور کوي دوی تعالی بی ایدیکم استاسو پلا سنو اے بی ایدیکم من ایدیکم استاسو پلا صلی الله دوی له سزا ور کوي او ويخزهم او شرمای دوی وینصرکم او امداد کوي تاسو سره علیم د دې په خلاف ويشفي صدور قوم مؤمنین او یخی سینې د قوم مؤمنانو په دې جنگ وګوره تاسو ډیر غوسه کړی نو په دې جهاد سره به ستاسو هغه زړونه یخشینو ظلمونه یې کړي وایذهب غیظ قلوبهم او لاړ بشي غصه د زړونو د کافرو دوی چې وجل شي لبه دا غصه سړی شي وي تاسو سره زړونو کې غصه را ویتوب الله توفیق د ایمان باور کې الله علامه یشا چاله رچو غواړي چا کې ستلوي والله والا علیم پوی د حکیم حکمت والا اما حسب تم تاسو ګمان کوي ان تترکو چې تاسو و پرې خوسته شي بغیر د جهاد ترغیب دی بیا قتال
بغیر جهاد و پاتې شي نه ولما یعلم الله لا نه د ښکار کړی الله کسان جهادو منکم چې جهاد کوي پتا سو کې ولم يتخذوا من دون الله او چلانی دی نیولی د الله نه سوا ولا رسوله او نه د پیغمبر نه ول المؤمنین نه بغیر د مؤمنانو نه ولیجا دوستانه ولیجا د راز دوستانه ولیجه ویل کیږي د راز دوستانه یعنی الله په دې جهاد سره مجاهدین او غیر مجاهدین جدا کوي او کلک مؤمنان چې د غیر سره تعلق ني معلومي او الله خبير خبردار دی بما په اسمانه تعاملونه چې تاسو یې کوي ما کان للمشرکین یامروا مساجد الله یو معنی ذکر دوی څنګه جنگو کو سره ای سر معاهده دا وې د دې د معاهده سره اعتبار والا معاهدین دي خپل خلاف دیم دفع د وهم اداوا څنګه جهاد کو اخو جماعتونه جوړي وي ما کان للمشرکین ندی فائدہ من ندی مناسب مشرکان ولا چې آباد کی مساجد الله د الله جماعتونه شاهدین علی انفسهم پدا سے حال کې چې دوی گواہی کوونکی په خپل ځانونو باندې بل کفر د کفر پزان د کفر گواہی کوي یعنی سره د کفر الله د دې جماعت نه قبلای اولئک دا کسان حبطت اعمالهم برباد دي عملونه او فی النار هم خالدون پور کې به همیشئ انما یامر مساجد الله جماعت وسوک جوړینو یقینا بعدی جماعت د الله به منع وسوک امن بالله چې ایمان په الله توحید منی والیوم الاخر او ورځ اخرت واقام الصلاه پابندی د مانځه کوي واته زکا ور کوي زکات ولم یخش الا الله او نه یریږي د الله نه سوا د بل چا نفاسا یقینی دا اولئک دا کسان یکونو من المهتدین چې دی به د هدایت یافتون شي اجعلتم سقایت الحاج آیا تاسو ګرځوي ورکولو به حاجیانو ته و امارت المسجد الحرام او آبادی د مسجد حرام کمن پشان دا غچا امن بالله چې ایمان وروړي په الله او یوم الاخر او پر آخرت وجاهد او جهاد کې فی سبیل الله د الله په لار کې دا برابر دی وینه لا یستوون عند الله ندی برابر د الله پنيز مشرک کافر جماعتونه جوړي حاجیانو له وب ورکي او هغه مؤمن د دواړو کې فرق دی دا قبول له د مشرک کافر نه دی قبول او الله ولا لا يهدي القوم الظالمين توفیق نور کوي قوم ظالمانو ته د صحیح عمل یا توفیق په معنا د ثواب نور کوي الله قوم ظالمانو ته ثواب دي تن ملاوي الذين امنوا دوس بشارت کسان چې ایمان وروړي د هجرت کړي جهاد کړي د الله په لار کې په لګولو د مالونو په کړو د نفسونو اعظم درجه عند الله لوی درجه دي د الله پنيز اولئک دا کسان هم الفائزون دي کامیاب یبشرهم دا د فائزون دا تفسیر ده زیر ور کوي دوی طرف هم رب د دی رحمت منه په مهربانه د خپل طرف نه د الله د مهربانه زیر من قبول عمل قبلی و رضوان او رضامندیا الله تی راضی ده و جنات او جنتونه چې لهم دي د پاره وی فیها نعیم پدې کې نعمتونه مقیم همیشه او دائم خالدین فیها همیشه وی دیم پدې کې ابدا همیشه ان الله بشکر الله اند والله سراج عظیم اجر ډېر لوی یا ای الذین لا تتخذوا اباکم اخوانکم اولیاء دا دریم معنی هغه دا رشتہ دارانم دینو څنګه وسره جنگو کو نو داغي دفع یا ای الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا اباکم منی سے خپل پلار نیکوي اخوانکم رونم اولیاء دوستان کلا ان استحب الکفر کله دوی غوړه کړي کفر ال ایمان په مقابله د ایمان کې اپا کفر کلک دی کفر غوړه کړي دی نو داسې پلار ور سره به دوستانه نه کې هغه باندې بغیرت نه کې هغه سره به تعلق نه ساتي و من يتولهم منکم چا چې دوستانه وکړه تعلق وساته دا سه رشتہ دار سره منکم تاسو نه نو فولای کدا کسانو مظالمون ظالمان دي ځکه کافر دی مقابل دی ظلم کوي قل ان کان اباکم ان کان اباکم وابناکم ورته پیغمبران کچرتوی ستاسو پلاران او ستاسو زامن و اخوانکم رونم و ازواجکم او بیبیانم و عشیرتکم او ټبرم و اموالن او غمالون اقترفتموها چې تاسو ګټلی دي جمع کړي و تجارتون او تجارت تخشون کسادها چې یریږي د هغې د کوټه کېدو خرابېدو نه
تاوان میونش و مساکنو او هغه کورونه آباده ترضونه چې تاسو یې خوښوئ دا تمام شیونه احب الیکم تاسو ته خوښ دي من الله د الله و رسول او د رسول د الله نه و جهاد او د جهاد نه فی سبیل د الله په لار کې نو کو خوښي نو فتربصوا بس بیا انتظار کوئ حتی تر دې پورې یاتي الله بامره چې راولیږي الله خپله فیصله الله بدله بیا سزا درکینو دلته احب الیکم نه طبعی محبت نه شرعی محبت معلوم دی ښه یعنی مطلب د مقابله وخت کې ستا ترجیح الصدا جهاد حکم راغی او دلته پلار زوی ښځه ده مال او دولت ته او دوی یاره دا خرابیږي به جهاد له نظم نه وګوره ترجیح دی له ورک او که چېرته دی هر څه پرې خو لاړ نه وګوره الله له ترجیح ورک او الله لا یهدی القوم الفاسقین توفیق د توفیق نه ورکوي نه کامیابی قوم فاسقان لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة و یوم حنین ترغیب د بیا قتال یقینا امداد کړو تاسو سره الله فی مواطن کثیره پاغه زینو د جنگ ډیر کې مواطن د جنگ مارکو زینه و یوم حنین او خاص کر په جنگ حنین کې یوم چې کله د جنگ نوم سره راشي کنه دا یوم دغلته په معنی د جنگی ښه یوم بدر منه جنگ بدر یوم حنین منه جنگ حنین یوم حنین او په جنگ حنین کې الله تعالی سره امداد کړو دا په اتم هجری د مکې نه پس حوازنو او بنو ثقیف سره شوی 12,000 فوج د مسلمانانو او د کافرو 40,000 الله رب العزت په ولا بیا فتح ور کړو اول کې لږ تکلیف راغلی اذا عجبتکم کله چې تعجب کې اچولی تاسو له کثرتکم ستاسو ډېروالی تاسو یې لکه 12,000 ډېر لوی خلک یو نو فلم تغنی عنکم فایده در نه که تاسو ته د ډېروالي شی نیس ځکه الله ته دا خبره خوښه نه شو دوی مونږ ډېر یو نو خپل ډېروالي باندې یو قسم له اعتماد راغی وزاقت علیکم الارض او تنګه شوې وه په تاسو باندې ځمکه بما رحبت سره د فراخوالي دا کنایه ده دا زیات تکلیف نه تکلیف ډېر راغی ثم ولیتم بیا وګرځېدی مدبرین شا کوونکي د میدان نه دا اصل کې داسې چلو شو چې کله مکه فتح شوه نو دا قبایلي خلکو دا حوازن او بنو ثقیف قبایلي خلک مکې نه بار په صحراګانو کې اوسي قبایلي خلک ناوی راغون شو هلکه او زورور جنګیالي خلک قبایلي داسې نو دوی هلکه مکې رانونی او مرکز دا سړی مونږ پسې جوړې راځي اوس به زمونږ واري څه چلو کو ویزه چې مونږ ورپسې ورشو نو رووتل نو نبی علیه السلام له اطلاع راله چې دا رنګ بنو ثقیف او حوازن را جمع شوي په مکې باندې حمله کوي نبی علیه السلام ویزه چې مونږ ورشو نو یو خو هغه مجاهدین دي چې کم د مدینې نه مکې فتح له راغلي وو 10,000 کسان او دا 12,000 دا نور ورسره 2,000 نوې مسلمانان هم یو ځای شو د مکې هلته چې لاړل نو دلته یو دره وه دا حوازن بنو ثقیف ټول ورته بره په غرونو کې ناست او مسلمانان دې منځ ته شو دا خبره مه چې دې درې ته دننه ورځو که نه ورځو چاوې نه ورځو چاوې ورځو چې ورغلل چې دې منځ ته شو نو بس هغوی پې شروع وکړه په غشو نو ډېر سخت خراب کړ دا ځکه میدان ګډ وډ اصل کې د غشو ناګهانه ګزارونه وشو نو تتر بتر شو نبی علیه السلام په هغه بغلة البیضا باندې ولاړو او بیا دې نه پس چې کله لږ دوی سات صورت شو نو بس بیا شروع وکړه ځکه اول دی برو نو چې غشو ګزارونه کړو بیا لاندې راکوشو نو بیا صحابه کرام رالل او جنگ شروع شو الله فتح ورکړو نو اول حالت کې لږ تکلیف راغی سمانځ الله سکینته بیا راولېږه الله خپل اطمینان او تسلی علی رسولی په پیغمبر والا المؤمنین په مؤمنانو وانزل جلودن الله راولېږل جنودا لښکر لم تروا چې تاسو نه لید فرشتې رالې وعذب الذین کفروا او سزا ورکړه کافرو ته وذلک جزاء الکافرین دا سزا د کافرو ده نو بیا وویل نو سرداران او تښتېدل او ښځې بچي ګډې بیزې مال دولت ټول هر څه ته هغه ونیولی شي وجه دا وه د دې سردارو جذباتي و ناغه جذباتي سردار وی
چې بس ګډي بیزې ښځې بچي ټول روباسئ میدان چې بیا څوک ونه تختی کور ته که نه هسې هم ښځه بچي نه یو پکې یو بوډا سردارو ضعیف نو هغه وی دی را دا د دې ګډو بیزو ماشومانو د اواز څه کي وایي دا امیر صاحب ویلي دي سردار چې ټول یې روباسي او یې غلطه فیصله یې کړې ده ما ته ښکاري داسې چې دا به ټول دنې نیولي کېږي امیر ته ووی سردار ته جذباتي وی نه بس یا به دا ټول دلته یې کني زه د سره نه کېږم ځم نه تختم نه نو مجبورن نو ګډې بیزي اوښان ښځه بچي ټول رئیس تي وبار د کلو نه میدان ته رئیس بس مسلمانانو فتح وکړه هر څه یې ونیول سرداران یې وتښتېدل څوک طایف ته وتښتېدل او څوک اوتاس ته وتښتېدل ښځې بچي مال دولت په زرګونو ونیولی شو مسلمانانو ته لاسته راغلل نو دغه خبره کوي چې الله رب العزت بیا کافرو له سزا ورک ثم یتوب الله من بعد ذلک بیا مهرباني وکړه الله د دین بعد علی من یشاء په چا چې خوښه شوه او الله غفور رحیم بخونکې مهربان یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس دا څلورمې شبهې جواب دی د جهاد څلورمه شبه دعوا چې دا خو حج و عمرو له راځي نو څنګه ورسره جنګ وکړو یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انما المشرکون نجس دا مشرکان چې دي پلیت دي فلا یقربوا المسجد الحرام دوی دې نه نږدې کېږي مسجد حرام ته بعد عامهم هذا پس د دې کال نه دا نهم کالو نبی علیہ السلام فتح مکې نه بعد په هغه کال رمضان کې فتح مکه وشو نو نبی علیہ السلام خو سروازې مکه کې او څه بیا حنین کې بیا واپس لاړ 19 ورځې نبی علیہ السلام دا سفر کړی دی دلته دی 19 ورځې دی او حجت الوداع چې راغلی هغه 10 ورځې نو 19 ورځې دلته دی بیا تللی دی دلته امیر مقرر که یو صحابي نو په هغه کال چې کوم حج و نو حج هغه صحابي په امارت کې شوی دی بیا را روان کال نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق راولیږه په خپله نور راغلی هغه امیر حج که مسلمانان ورسره رالل او مشرکین هم پکې وو چې کوم خوشا قبایلو کې پاتې وو خدا اعلان یې پې وکړه چې بس را روان کال نه به مشرک حج له نه راځي او دا اعلان چې ولا یحج بعد عامهم مشرک ولا یطوفن بالبیت عریان دا دوه اعلانونه آینده به څوک په بیت الله په بربنډه طواف هم نه کوي بربنډه طواف بند او مشرک به را روان کال نه راځي ځکه چې نبی علیہ السلام را روان کال بیا راته ابو هریره رضی الله عنه ورپسې لیږلی و نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق یوم النحر کې دا اعلانونه وکړه نو دا خبره وه چې فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم که چېرې تاسو یریږئ عیلتن د عاجزین یا د لږوالي د مار او د فقر نه نو فسوف یغنیکم الله زره چې غنیان به کی تاسو را الله من فضله د خپل فضل انشاء کو خوښی شي دا سوال پیدا کړي د پابندي پیو لګو دې موږ سره بیا تجارت نه کوي غنم جوار به نه راکوي الله وایي زه هم که نه ان الله بېشک الله علیم پوه حکیم حکمت والا دی قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر دې ځای نه دویم عیسی 37 آیاته پورې بیان د اهل کتابو او اهل کتابو سره د قتال حکم اعلان د قتال اهل کتابو سره او د هغې د قتال 14 وجې چې د دې 14 وجو نه دوی سره قتال کیدی شي نو قاتل الذین دا دعوه د قتال جنگ کوي کسانو سره لا یؤمنون چې ایمان نه وروړي بالله د الله په توحید ولا بالیوم الاخر او نه پر ورځ د آخرت ولا یحرمون او نه حرام وی ما هغه څه ته حرم الله چې الله حرام کړي دي ورسولو د الله رسول ورته بیان کړي دي د الله حرام ته حرام نه وی د وجوهات دي وجې دي یو وجه سره یو وجه چې لا یؤمنون بالله دویم بالیوم الاخر دریم لا یحرمون او څلورم ولا یدینون دین الحق او تابعداري نه کوي د دین رښتینی دین تابعدار هم نه دي یا دین نه وی دین رښتینی ته دا دي څوک وی من الذین دا کسان نه دي اوتو الکتاب چې کتاب ورکړی شوی اهل کتاب حتی یا خو به دی ایمان به راوړي یا به جهادي او کنینو حتی یوت الجزیه تر دې چې ورکي ټیکس ایدن په خپل لاس وهم صاغرون دوی به ذلیل او خواري یا به ټیکس ورک د اسلامي ریاست د لاندې بی وی دی بیا په کفر خو لیکن دا ټیکس دا د دوی د کفر بدله نه ده غورې په
په دې خبره ځان پوهېږي چې اسلام ټیکس اخلي وایي زه په کفر وسه نه دا د کفر بدله نه ده بلکې دا دوی له چې کم په دار اسلام کې امن و امان ورکړی شو دا د هغې بدله ده د کفر د ایمان په بدله کې نه دی دا د امن په بدله کې خو صاغرون وی چې مطلب دا اوسی با په دار اسلام کې به اوسی حقوق به وي خو صاغرون د ذلت ژوند به تیری دا ټیکس ورکول ذلت ما تحت بی وقاتل الیهود او جنگ کوي یهود وقالت الیهود او وی یهودیان عزیر ابن الله عزیر علیہ السلام دا الله زوی دی نائب دی پینځم وجه وقالت النصارى عیسایان وی مسیح ابن الله دی وی ذالک قولهم دا د دوی وینا د بیا فاهم صرف پخلو به دلیل وسره نشته یزاهئون دی مشابه کوي برابرۍ خپل خبره قول الذین دا خبر دا کسانو سره کفرو چې کفر کړو من قبل پخوا دی دا پخوانو سره پخوانو سوی چې ملائک بنات الله دی پخوانو مشرکانو دی ابن الله دی عیسی علیہ السلام عزیر علیہ السلام نو ده شپږم وجه ده وقاتلهم الله پلانت دی کی الله دوی دی الله پلانت دی هلاک دی کی پلانت دی ان یفکون کم طرف تاړول شي د توحید نه توحید پری دی اتخذوا احبارهم ورهبانهم وجه دا د قتال چې دي سر به جهادي اتخذوا احبارهم دین ولی خپل مولیان ورهبانهم او خپل پیران اربابن په خدای توب من دون الله د الله نه سیوا اربابن اختیارمند د حل حرمت اختیارمند د حل حرمت من دون الله د الله نه سیوا والمسیح ابن مریم او مسیح ابن مریم نیم الہ جوړ کړی دی حالانکه وما امروا دي ته حکم نو شوه الا ليعبدوا اله واحدا مگر د دې چې عبادت به خالص د یو الله کوي لا اله الا هو زکا چې نشته دی الله لایق د عبادت او بندګۍ سیوا د غنه بل څوک سبحان او پاک دی الله ما د غسنه یشرکون چې دی الله سره شریکي دلتا دا ارباب من دون الله عدی ابن حاتم ویلیو نبی علیہ السلام لراغ اسلام روڑو پغاڑا کې اغا صلیب چولیو صلیب د سونے عیسایانه چی کنه غاړه کې چولی نو نبی علیہ السلام بتوی چې اے عادی اطرح عن کا هذا الوسن دا بوت غاړه نه لری کا ایته بوتوي دا لری نوی راغ نو دو تو یا رسول الله ما اوریدلی استاسو قرآن کی دی قرآن کې وای چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی پیر مولا په خدای توب نیولیو مو خو چرته هم د خپل پیر مولا عبادت نه دی کړي او قرآن وی عبادت کړي وی نبی علیہ السلام راته وی چاو اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احل لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه ترمذی روایت دا خدای توب ده کنه د ځان نه به وته حرامول نه به حرام ګڼل او ځان نه وته حلالول نه حلال ګڼل دقه خدای توب ده مطلب څه دا کم شرک ده خدای توب ده شرک فی الحکم والقانون او تشریع دقم شرکی دام کفری یریدون اتم وجہ یریدون دوی اراده لري اراده یعنی کوشش کوي دی کوشش کوي یطفئوا نور الله چې مړ کی د الله غرانا د الله غ نور مړ کوي قرآن توحید دین خو به افواههم صرف بوکو نظریاتی جنگ د سره کوي دا ده کنه بوکو په خلو نظریاتی جنگ ویاب الله خو انکار کوي الله نه غواړي الله الا یتم نوره مگر پوره کوي بخپل دین ولو کرے هل کافرون اگر کې کافر بدګنی هم الله دا سر تر صحیح او نه هم وجه هو الذي الله غزا ارسل رسوله را لګل دي خپل پیغمبر بالهدى ودین الحق ليظهره الدين كله ولو کرے هل مشرکون دا مکه سرم لګي دوی دا الله د نور د مړکول کوشش کوي الله وی زبه سر ترسوم ولی سر ترسی وی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله الله پیغمبر دې را لګل دی چې دا الله دا دین په ټولو دینونو غالب کی نو د غلبی صورت به علی چې اتمام یو شي کن نو ځکه به پوره کوي او دا نه هم وجم دا د دوی د دې سره د قتال چې والذي الله غزا ارسل رسوله را لګل پیغمبر خپل بالهدى په قران
قرآن را لېږلی بس و دین الحق او هغه قانون پورا د ژوند پورا قانون ای ورکړی دی خدا قرآن دی او دین الحق د ژوند پورا قانون دی څه دپاره لیظهره علی الدین کله یا بالهدا نه مراد اصول و عقاید و دین الحق فروع او احکام را لېږلی دی پیغمبر بالهدا په عقاید و اصولو و دین الحق او په احکام او فروع سره یا قرآن او دین الحق قانون پورا د ژوند څه دپاره لیظهره دې دپاره چې غالب کي دا علی الدین کلې په دینونو ټولو غلبه وله ورکي ولو کرح المشرکون اگر که مشرکان یې بد ګڼي نو غلبه یې ورکړه د پیغمبر په وخت کې حجاز تمام او بیا د خلفاء په وخت کې رورو بین الاقوامی ریاست تر دی چې 1200 سال بین الاقوامی حکومت مسلمانانو کو سیوا دا 200 کالونه چې یو منځ کې د بنو عباسونه تر عثمانیانو پورې سوالو 100 کاله او دویم چې دی نو اوس د عثمانیانو نه تر اوسه پورې 100 کال پوره شو یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان کثیر من الاحبار یقینا ډیر د مولیانو او رهبانو پیرانو نه لا یاکلون اموال الناس د لسم وجا خوري مالونه د خلکو بالباطل په باطل طریقه سهیلی چلونه جوړی د خلکو مال خوري ويصدون عن سبیل الله او بندي خلق د الله د لارې نه د لسم وجا په باطل مال خوري ځکه وسر جهاد وکي یو لسم وجا دین نه خلق کړی او دولسم وجه والذین آکسان دی دا یکنزون ذهبا جمع کوي خزانه کوي سروس فضت او سپین ولا ينفقون او نه خرج کوي فی سبیل الله دا الله په لار کې دا الله په لار کې نه خرج کوي جمع کول منی نه دی کله منی دی چې لا ينفقون فی سبیل الله دی وجنه بخاری حدیث ته ما ادیت زکاتو فلیس بکنز کله چې زکات ادا شي نو بیا کنز نشو بیا بد نشو فبشرهم زیر ورکدی د بیا عذاب علیم په عذاب دردناک کله یوما په ورځ یحمى علیها چې ګرمولی بشي دا سره سپین به ګرمولی شي فی نار جهنم په اور د جهنم کې نو فتقوا بها دا غلی بشي په دې سره جباوهم د دوی تندي و جنوبهم د دې اړخونه و زورم او شاګانې دا به وله داغي اراندس ها فتقوا بها جباوهم دا ولی ځکه چې غریب مسکین براغې د به تندې تریو کنو جباوهم و جنوبهم مخ دارنګ اړخ به یې واړو جنوبهم کله به شا کړه ورته و زورم هذا فیقال لهم دوی ته به ویلی شي ما دا غسیری کنستم چې تاسو خزانه کړیو لانفسکم د خپل ځان دپاره او خرج کولم نه نو فذوقوا سکې ما عذاب کنتم تکنزون چې تاسو خزانه کول ان عدت شهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله دا دیارلسم وجه دا له کتاب سره د جنگ او جهاد عورت کوي پر رسم باطل د مشرکین او د اهل کتابو اهل کتابو کې هم دعوا ځکه د اهل کتابو بیان کې راوړ او د مشرکین هم ان عدت الشهور عند الله نورت پا رسم باطل داغي د اهل کتابو د مشرکین کله دا جوخ کدا شی ماتی نشی الله د خیر کی ان عدت الشهور یقینا شمیر د میاشتو عند الله د الله پنیز 12 شهرا 12 میاشتې فی کتاب الله د الله په لیک او د الله په کتاب کې 12 میاشتې یوم دا ورځ نه خلق السماوات والارض کله نه چې پیدا کړي د اسمانونو ازمکه خو منها د دې 12 نه اربعه سلور حرم د عزت تی سلور عزت منی دا سلور میاشت حدیثو کې راغلیو ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم او رجب دا سلور میاشت دا د عزت تی دا د کله نه دی یوم خلق السماوات والارض دا دغه وخت دی شیعگان سوی اوی دا محرم
چې عزتمند دی نو دا د حسین د شهادت د وجې دی موږ خو یوم خلق السماوات والارض سمه تیزه ګلی ده خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذالک الدین القیم دا دی دین مضبوط دین دی فلا تظلموا فیهن انفسکم ظلم زیاته مکوئ پدې کې په خپلو ځانونو باندې وقاتلو یعنی جنگ پکې مکوئ وقاتلو المشرکین او جنگ کوئ مشرکانو سره کافتن ټولو سره ټول کاغا اهل کتاب دی او که غیر اهل کتاب کما یقاتلونکم کافا څنګه چې دوی جنګیږي تاسو سره پورا دا د میاشتو کې نه دی چې ټولو میاشتو کې ورسره جنګ کوئ هغې کې څلور عزتمني مراد تمام مشرکین چې څنګه هغوی تاسو سره ټول جنګیږي تاسو هم ټول جنګیږئ او اعلموا پوهشئ الله بېشکه الله مع المتقین سره د متقیانو معاهدینو دی انما النسیء زیادتون دوی څه وکړه د دیارلسمه وجه وه دیارلسمه وجه ده چې اشهر الحرم د هغې عزت الله لازم کړی د ابراهیم علیه السلام په ملت کې یهود هم ځان ته ابراهیمیان وی او مکې والا هم وی خو دوی خیال نه ساته دوی پکې نسی کوله نسی څه معنی رستواله مخکې واله به یې کو مثلا جنگ به شروع جنگ به یې کو نو په دې دوران کې به داسې وشوه چرته رجب به پې راته نو دوی کوس جنگ بندو نو اوس خو په دې وخت کې زموږ په دشمن ګونډه سواره ده ګټلې شوی جنگ رانه لاس نه وځي نو اعلان به وکړو هلکه سخت کال به مونږ د رجب تعظیم احترام په شعبان کې کوو میاشت به یې واړوله نو شعبانو کې به بیا د رجب هغه تعظیم ادا نو دا خو د الله د قانون نه به خلاف وکړو په خپل خیال نو دغسې به وه نو بل ځله به بیا میاشت مخکې کړه نو په دې طریقې دا میاشتې ټولې ټیلوالې وې ټولې یو میاشت د یو ځای نه بل ځای ته بل د بل ځای ته دا نبی علیه السلام چې حج له نه راته وجه دا وه چې حج په خپل موسم نه ځکه دوی خو ټولې میاشتې ګډوډې کړې وې نو اصل میاشتو پته نه لګېده حج به په محرم کې و محرم به بلې ته وړېدلې ورس نو هغه الله رب العزت قدرتي داسې د دې په دې ټیل په خپله الله هغه میاشتې د نبي علیه السلام حج په وخت کې خپل ځای ته راوست یو شی ته پروتي که نه داسې ټیلې د ځای کې و ټیلې اخر هغه په ټیللو خپل ځای ته راشي نو الله رب العزت داسې وکړه نو نبي علیه السلام بیا اعلان وکړه چې دا سخت کال حج ځکه نبي علیه السلام بیا ورپسې کال له راغی یعنی حجة الوداع وی ان العام قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض کال واپس هغه ځای ته راغی څنګه چې الله پیدا کړه هر څه په خپل ځای شو نور به ټیلل نه کي بس اوس به دغه رجب وي او محرم او حج به حجي انما النسیء الله دقې ته وایي انما النسیء یقینا رستو کول مخکې کول د میاشتو زیادتون دا زیادت دی په کفر په کفر کې کفر خو کفر خو نور په خپل کفر زیاته وي یضل به الذین کفروا خطا کیږي او گمراه کیږي په دې سره کسان کفرو چې کافر دي یحلونه دغه میاش حلال غنی دی لره یومن یو کال و یحرمون عاما او حرامي بیا بل کال یو کال وای دا عزتمن دا میاش موږ له حلاله شعبان کې به کو نو بل کال هغه حرامه کی دا بل حلاله کی ولی مقصد یې صرف دومره کوي لیواتیو عدت ما حرم الله دې د پاره چې پوره کی شمیر هغه چې الله حرام کړی دی الله خو زینه خولیو چې رجب محرم ذوالقعده ذوالحجه دا به دوی صرف د څلورو تعداد پوره کوي نور غزه خیال نه ساتي رجب شعبان ته واړو دوی صرف شمیر پوره کوي نو فیحلو نو دوی حلالی ما حرم الله چې الله حرام کړي نه الله حرام ځان ته حلالی زوین لهم خیسته شوی دی دوی د پاره سوء اعمالهم بد عملونه د دوی والله لا یهدی القوم الکافرین توفیق نه ورکوي قوم کافرانو ته په صحیح دین باندې د عمل کولو نو دیارلس وجوهات د اهل کتابو سره د قتال بیان کړه او دا رد شو په قادیانی باندې غلام احمد قادیانی دا اهل کتابو سره جنگ نو قائل ځکه انګریز پیدا کړو نو هغه کتاب لیکلو الاعتدال فی مسألة القتال او دا وی چې انګریز زمونږ آقا دی
دا آقا وګڼه زموږ آقا دی نو دوی سره جنگ جایز نه دی جنگ مشرکینو کافرو سره دی قرآن دیار لس وجې بس ټولو قولي